سلام علیکم عزتمن. نن معلومات زموږ د علیشه د مور په باره کې دي. د خلکو نه قسمه قسم پیسې وهي چې چانه په څه طریقه وهي او د چانه په څه طریقه باندې وهي. تا خپل لور نکاح کی او یو شپه وسره وکي او لاس لکات نه واخلي. چاته وی چې ماته یو اکسلای او یو کور مونږ ته واخلي، نو علیشه به ډانسونه نه کوي. عزتمن، د دې ویډیو نه مخکې تاسو ته یادګنو کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوی وي حتما د زموږ دا چینل د سبسکرایب کړئ، خو کې وسه د ټاله نشان وخی خای او نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې د عزتمنو علیشه مور خلکونه قسم طریقو باندې پیسې وهلې. چانه یې 15 لک روپۍ واغستلې چې یې دا باندې علیشه 007 با نور ډانسونه به نه کوي. هغه 15 لک روپۍ ختم شولې، نو علیشه بیرته ډانسونو ته لاس واچول. هغه خلک ورپسې راغلي چې تعالی خو ما 15 لک روپۍ درکړې دي او علیشه وسنګ ډانسونه کوي. د علیشه مور ته په جواب کې ویلي 15 لک روپۍ دې راکړي دي، 15 عرب روپۍ دې نه دي راکړي. 15 لک روپۍ دې ختم شولې، نو دا به دوباره ډانسونه. نو عزتمنو اوس ورپسې یو بل کس یو ځای ولګېدلی دی چې ډانسونه دې پرېږدي. نو د علیشه مور ورباندې ډیمانډ ټیښی دی او ورته وایي موږ ته 15 مرلې کور واخلئ او یو ته ګاډی واخلئ. نو علیشه به نور غلط کارونه به نه کوي او نه به ډانسونه کوي، په کور کې به ناستې وي. عزتمنو، د علیشه مور چې دا نو قسم دماغ جنګوي. د خلکو نه په کومو دوکو باندې پیسې واغستل او اوس یې بل جال ورکړی دی. وایي چې موږ خو په پردي کور کې اوسېږو، موږ ته چې هر چا خپل کور واغستل، نو موږ به بیا دا غلط کارونه نه کوو او خاوند به مې ځي 4 میاشتو په تبلیغ کې. او دا یې ویلي دي چې اوس یې راته واخلئ چې اوس مې خاوند 4 میاشتو ته تیار دی چې ویې لېږم. عزتمنو، هېڅکله په ډمو په اجراګانو باندې باور مه کوئ. دوی زبان زر بدلېږي او زر دغه شانته قسم کسان ډېر زر سخت وهلي دي. د چا نه په څه قسم باندې پیسې وهي، د چا نه په څه قسم باندې پیسې وهي. عزتمنو، دې خلکو نه ځانونه وساتئ، ځکه چې تاسو به پې زړه خوږ کړئ چې دوی به د دغې غلط کارونه زه واروم، خو دوی نه اوري. دوی ته چې پیسې ورشوي، نو دوی قسم خیاشینې او په حاشۍ ته لاسونه واچوي، ځکه چې دوی د دغه کارونو مخته وي. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات د دې ځپل د نوي معلومات دپاره زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.